دا زور او بدمعشي دا زور او بدمعشي د آی اس آی او ایم آی ځان سره وساتي ګریبدار وروڼو بیا ولګوو خاص هم نه ده دوی پرې لاسونه دي دوی نران دي دوی غیرت لري موږ غیرت لرو موږ پرې لاسونه نه ځړایي موږ ځوانان نه یو موږ نظم لرو موږ د تحفظ د بیخي خیال وکړو دلته چې کله هم موږ د خپل اتفاق خبرې کوو د خپل امن خبرې کوو د خپل حق خبرې کوو بیا دل نارک راشي موږ ته بیا فلاني ځای نه خطره ده بیا بین الاقوامي سازش دی بیا انډیا ده بیا افغانستان دی ګوره دا چلونه د دې نه چلېږي پښتون ولس بیدار شوی دی کله اوس هم په دې مغلطې کښې چې پښتون کم به زه په دې خبرو باندې غولوم کېدی هم نه شي ورشه چې څومره خبرې کوې څومره پروپیګنډه کوې هغه کوه پښتون به بیا هم ولاړ وي تا خو پرون هم ورته ویلي وي چې د ټیپیک خلاف سازش روان دی او چې پښتون راځي د خپل حق خبره کړي چې سازش راغی سازش نه سازش دلته به راځو موږ به خپلې خبرې هم کوو خپل حق به غواړو دا که تا ته سازش ښکاري سل ځله درته وښکاري دا که ته څه شمارې په بله ورځ د دوی غټ جرنلسټانو خبره کړې وه د منظور دره او د انډي ایس ایجنټ دی ما ورته ویل چې موږ خو د امن خبره وکړه د دغې خو د پاکستان ادارې وایي چې راو انډي ایس دلته امن غواړي د پاکستان ادارې یې څه غواړي دا خو دوی خپل ډېر غلط تصور ورکوي دوی وایي دا انډي سټیټ خبرې دي موږ خو د پاکستان د آیین خبرې کړي دي که چېرې دا انډي سټیټ وي د پاکستان آیین په خپله د انډي سټیټ دی هغه بیا لرې قدر نه وکړه ټایم کم دی سپین عرباني به درته ورسو بله مشرانو خبره وکړه چې په حوصله به ځو او بین الاختلاف روانې دي دا هر چا هر مونږ ځان خپل ساتلی دی ستا په خاوره باندې د یو بل سره عزت کوي دا چې کوم ځای نه مونږ خراب شوي یو دا به مونږ سره ټاکو ملګرو د لاهور ذکر وکړو لاهور نه دی GHQ ده GHQ خراب دی دا خبرې به په ډاګه ومومله ته پیدا وه نقصانونه راغلل په دې برخې خبرې ورته کوو د دې ریاستونه به چینوې غواړو د پښتون د وینې تپوس به کوو د پښتون د بېعزتۍ تپوس به کوو پښتون ته به یو سیال ژوند غواړو او ورسره به څومره بېدرکه شوي کسان دي ای خلکو خوندې منډې په انتظار دي زموږ وروڼه او زمن خلک پاڅېدلي دي هغه یې راته راولي تاسو به یې ورته راولئ که نه هغې په حکمونو خوند منډو په خاطر باندې به دا اتحاد جاري ساتو ما خو ویل ډېر څه مې راوړي وو ډېر پیغامونه وو خو وخت ډېر کم دی د وخت د کامي په وجه باندې کمۍ په وجه باندې زه خپل تقریر درته ختم کوم په یو څو خبرې اخر چې لوړ پیغام دی هغه درته کوم پښتانه که مشران یو په پېښور څه جلسه وي ټول به راځئ بیا به په سوات څه جلسه وي ټول به راځئ بیا به داسې ټول کاروان تېرېږي خو پټا درنه به بغیر وطنکار دا د جنګ چې کوم ریټ قایم کړی دی د حکومتونه ځکه نه بغیر هلته به واڼه ته ځو په واڼه کښې به جلسه کوو نو هغې نه بعد لمن چې د افغانستان علاقه ده په هغې کښې د ناک وزیرستان 10 زره IDP پراته دي چې دوی لاس نه ورکوي چې خپل کور ته راشي که دوی تر هغه ورځې پوره واپس نه راوتل سیده به د پښتانه په بډر ننوځو دوی به خپل کور ته راولي انشاءالله تر ډېرې ورځې په راولاړو تاسو د قرآن هم دغه وینا دی انشاءالله مننه د ولس سپېشل د ولس مننه که چېرته مشران وي ولس نه وي جهیز کوي دا ټول چې څه دي د اواز